ابراهیم علیه السلام چې کله دا خبرې اترې د ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وکړې نو پلار یې ورته وویل چې زما له کوره وځه د کوره یې ویست چې کله راووتو نو خپل کلي علاقه کې خپل خپلوان رشته داران نو په هغه پسې ورغلو هغه ته وایي دا تاسو څه کوئ تاسو خو په شړه باندې سر یې تاسو خو د الله عبادت نه کوئ د بوتانو حالانکې دا غلط کار دی د یو وحده لا شریک ذات عبادت وکئ هغو مرتقه جواب ورکو قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین ابراهیم موږ ته دا خبرې مه کوه دا خو زموږ پلارانو نیکونو داسې قسمه عبادت کړی دی ته موږ ولې منې کوې ته موږ ولې منې کوې ابراهیم علیه السلام پورته داسې وکتل شپه ده ستوری ولیدو چونکې د ابراهیم علیه السلام دا قوم نجوم پرست هم و د ستورو عبادت به هم کو نو چې پورته وکتل نو د خپل قوم ته وایي چې ای زما قومه دا یو ستوری ډېر پړقېږي نو کیدای شي دا زما ربي کیدای شي دا زما ربي نو چې کله هغه ستوری پناه شو نو دا څه وایي لا احب الآفلین زه محبت نه کوم زما قوم د داسې څیز سره چې په هغه باندې زوال راځي هغه پناه کېږي ختمېږي زما په رب باندې زوال نه راځي زما رب نه پناه کېږي لهذا دا زما رب نه ابراهیم علیه السلام ته ښه پته وه چې دا ستوری زما رب نه دی خو دې خلکو یو قسم د ستوري عبادت کو دې خلکو ته ښودل ګورئ چې دا ستوری د چا معبود نه دی دا الله نه دی دا تاسو چې کوم عبادت کوئ نو بیا فلما رأى القمر بازغا نو چې کله بیا سپوږمۍ ولیدله رڼا کوونکې راښکاره شوه نو ویې وایي دا زما رب دی نو قوم خوشحاله شو چې ځکه ستوري رب نه مني نو سپوږمۍ خو ومنله نو بس قال لئن لم يهدني نو فلما افلت کله چې هغه سپوږمۍ هم ښکته شوه نو بیا وایي یاره زه د دې سره مینه محبت نه کوم دا خو هم ښکته شوه او زما په رب باندې زوال نه راځي بیا د هغې نه بعد چې کله صاف شو نور راووتل